تر اول عمل به شروع کو تاسو وړاندې د قران کریم دوا آیاتونه یو د روزي باب کې او یو د قران باب کې ما تلاوت کړی دي. لومبنه آیت الله تعالی د قران عظمت ذکر کوي، فرمایي چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ تعالیٰ فرمائے دا قرآن کریم چې ما تا باندې احسان کړی دی، تا ته مې رالی کړی دی، ما تا سره نیکي کړې ده، تاله مې دا دستور در کړی دی، ما تا سره نیکي کړې ده، تاله مې دا ذکر و عبادت در کړی دی. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله د شپې اوده د الله خوب کې ولید. سو کې ولید الله خوب کې ولید. تپوس کوي چې یا الله ماته او داسې وظیفه وخایا، یا الله ماته او داسې ذکر وخایا چې پاغه باندې تا ته ډېر درنږدې شم. امام احمد ابن حنبل الله خوب کې ولید. اوس دا د شفاف او د صاف آینه کار دی چې هغه ویني خوب کې نو الله ویني، او زمون خو چون کې دل او دماغ ګنده دي نو بس چې شپې خوب کې وینو نو کله په خر سواری او کله را باندې خر سوري ښه، کله سپې په منډه کړي کله سپې په منډه کړي. نو چې مونږ لا غسړې راشي یاره استاد دیګا مې خوب کې دا شی لیدلې د دې خوب بس تعبیر نو زه ورته خبره 3-13 کم اسه ورته خو دې خو کم و ملک طالبان ل 15 روپیا ورکړه لوی فت در باندې روانه خو خدای دې بچ کی خوا لوی فت زکه چې داغه خوب په پته زوم نه پویم چې دې خوب څه تعبیر دی په خر سور او مسپې په مخ کړو د دې خوب څه تعبیر. امام احمد ابن حنبل رحمه الله الله خوب کې ولیدو. تپوس کوي چې زما پروردگار ما تدا سے وظیفه وخایا چې پاغه باندې تا تنزدې شم او ستا خوښ شم. الله تعالی ورته وی چې وا احمد ابن حنبل زما د قران ډېر تلاوت کو دی باندې به زما خوښيږي، زما قران ډېر وای په دې به زما محبوب جوړيږي. امام ابو داود یو حدیث نقل کړی دی، نبی کریم علیہ السلام فرمایي ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید. دې زړونو ته زنګ لګي لکه څنګه چې اوسپنې ته زنګ لګي، زړونو ته زنګ لګي لکه څنګه چې اوسپنې ته زنګ لګي. صحابه ته پوښتنه کوي اوسپنه زنګ شي د لوهار بټای کې نه باسو زنګ ته اور باندې لري شي، رګمال په وو پاغي لري شي، شګې په مخو پاغي لري شي، سزیوت الارض یعنی د زمکه راوتون کې تیل په مخو پاغي لري شي. اوس د زړه زنګ باندې برېګمال وو کله لوهار بټای ته بین نه باسو دا پسل کیږي. قالوا وما جلاؤها یا رسول الله، ودا الله پیغمبره دا زړونو والا څنګه وسره لري کېږي. نبی کریم علیہ السلام ورته جواب ورکړ بذکر الله وتلاوت القرآن، دا الله په یاد باندې او د قرآن تلاوت باندې. اوس یو سړی له قرآن ورځینا دا اوریدل ځان له مستقل یو لوی ثواب او لوی سعادت دی، بلکې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حافظ صاحب تاسو تر اول نه اخره پورې قران کریم تراو کې واورو او تاسو واوریدو، تاسو یقینا د حافظ صاحب مقابله کې زیات سعادت مند یې ښه. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جمعات کې ناشته یو صحابي را روان دي، حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دا نامه ده چې کله راغی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته بچیا اقرا علی ما ته قران کریم الولا اغا جواب ورکے او اقرأ علیک و علیک انزل جی زیدر تواورو زیدر تلاوت کم، حالانکہ قرآن خو اللہ تا بانے نازل کرے دے نو چھ تیرا تلاوت کے دا بڑیر مناسب خبر ہے. نبی کریم علیہ السلام ورتے بچی دا زکا چھ اللہ را تا حکم کرے چھ تواورا. اغا صحابی دیر عجیب سڑے ہو ورتے وی اللہ سمانی خدای زمان نوم غستره چې د ابی ابن کعب نه واوره. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته نغم الله سماکا او بچیا الله راته چې ابی ابن کعب را روان دی دنه قران کریم واوره. قران کریم حضرت ابی ابن کعب تر اول عمل به شروع کو
تاسو وړاندې د قران کریم دوا آیاتونه